د قرآن ځان له یو خوند دی. انما المؤمنون یقینا مؤمنان آغا خلق دی اذا ذکر اللہ کله چې د الله تذکره وشي، کله چې د الله عظمت بیان شي، ذکر وشي، نو وجلت قلوبهم د هغوی زړونه ویریږي. څه چل وشي؟ زړونه ویریږي. نن سبا خو څه بل شانته کار شروع دی، ذکر شروع شي نو په ترپکو شروع شي دانګي را دانګي، او ښه سم سړی به پټکې به ولی خپې به اسمان ته واضح کړي په جومات کې. او د خدای مسلمانه څه د انسانیت هم څه تقاضا ده. پټکې هغه د پروت تختې ګډ وډ دي یا پوه شوی، او هوا ګریبانونه بشلی، یو به ټوپ کی جو په بل به ودانګي، جو بل به هلته نه پورته شي، جو ورته به په بل ارتاو شي. دا څه چل دی؟ وی دا وی د الله ذکر وشو. بھئی دا الله ذکر د پیغمبر په مخ کې کیږي. قرآن خود اهل ایمان نخه چې بیانوي چې د هغوی په مخ کې د الله ذکر وشي نو څه چل وشي؟ وجلت قلوبهم، د هغوی زړونه ویریږي. خطیب صاحب ناست یو ورځ چا ویډیو شیر کړې وه په د فیسبوک باندې نو یو سړي داسې څه ذکر یې شروع کړلی، په دې کې کته په دې خلکو یو په جذبه را ختلی، یو تللی د هغه سټ ته ختلی، بل بانس ته به را ختلی. د ترپالونه یې لګولي نو یو بانس ته اوس به هغه بانس ته به را ختلی، چې په ده به څه جذبه راغل و چې دی اوس بانس ته ختو. نو چا ورته لیکل دي چې یہ کون سا سلسله ہے؟ هغه تپوس کو چې یاره چشتیه ده که قلندریه ده که نقشبندیه ده که سهروردیه ده، دا کومه سلسله ده؟ نو هغه ورته وایي یہ سلسله چھلانگی یا پھلانگی او بانسیه. ټوپونه او ترپکې او بانسونو ته خېږه. دا د اهل ایمان